بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم زما عزت مندو مسلمانانو ناظرینو کتونکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي چې الله جل جلاله ته درې قسمه خلق ډیر محبوب او ډیر خوښ دي. یو هغه کس چې هغه د الله په لار کې جهاد کوي، د دشمن سره جنګیږي، او دویم هغه کس چې د قافلې سره او د ملګرو سره په سفر باندې روان وي او کله د دمې ټایم راشي قافله ودرېږي ټول ملګري دمه کوي، ودشي او آرام کوي او دی الله ته ودرېږي د الله په عبادت کې الله سره پراز او نیاز کې مشغول شي، نو دکه کس الله ته ډیر محبوب دی او ډیر ورته خوښ دی. او دریم هغه کس چې هغه ته د یو انسان د لاسه تکلیف ورورسي، پریشانې کی او دی پاغې باندې صبر وکي تر دې پورې نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې کس او د تکلیف رسون کی ترمنځ جدائی راشي، یعنی سفر ختم شي یا مرګ راشي. مطلب دا چې تر مرګ پورې د هغه نه بدل وا نخلی او د هغه په تکلیف باندې د صبر وکي. نو دا درې قسمه خلق الله جل شانه محبوب ساتي، الله وسره مینه کوي.